فواد چودھری د محمد رضوان حواله سره یو ډیر عجیبه او یو ډیر بکواس ټویټ کړی دی چې داغه جواب ورلا د پاکستان سابقه فاست بالر جنید خان یو قرار جواب ورته ورکړی دی. اوس فواد چودھری سره ټویټ کړی یقینا چې تاسو وورئ غوسه به درته درشي او چې بیا جنید خان کم جواب ورکړی دی نو داسې جواب ورکړی چې زړه به درته یخ کی. فواد چودھری اصل کې ریسنټلی د پاکستان ټیم حواله سره ټویټ کړی دی او د پاکستان ټیم حواله سره دا ټویټ کړی دی چې پاکستان کرکٹ کو जितना तबलीगियों ने तबाह किया है उतना मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने भी नहीं किया है. सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ज्यादा प्लेयर कभी स्कूल तक नहीं गए होते, उनको मुलाओं के हवाले करना मुल्क खेल और माशरे की तबाही है. इन बच्चों को मौलवियों से महफूज रखना भी क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है. لکه زمونږه د کرکټ د کلاډیان ولې مسلمانان نه چې دوی به موږ د تبلیغیانو نه او د مولایانو نه لرې ساتو. وایي د پاکستان کرکټ وایي مولایانو تباه کو. دا څوک وایي دا فواد چودھری وایي دومره محسن نقوی او اینډ کمپنی مطلب دا محسن نقوی چې کوم ټیم دی لکه عقیب جاوید وغیره دوی وایي دومره تباه نه کو چې څومره تبلیغیانو تباه کو. نو په ټیم کې دننه دا ور تبلیغ څوک کوي؟ محمد رضوان کوي. په ټیم کې دننه د الله پاک او د دین خبره څوک کوي؟ محمد رضوان کوي. نو دلته زیات ټارګټ مولایان ټول یاد کړی دلته خو زیات ټارګټ چې کوم محمد رضوانو زیات ټارګټ محمد رضوان کړی دی چې محمد رضوان نه دا کلاډیان لري ساتل پکار دي. یا کشر محمد رضوان هم نوینو ول تبلیغیانو سره به زموږ د پاکستان کرکټر نه ملاویږي. د پاکستان کرکټر کې ډیر داسې دي چې لکه محمد یوسف سید انور یو ډیر غټ تبلیغي جماعت سره یو ځای شوی دی، یو ډیر غټ تبلیغي دا وخت سید انور محمد یوسف هم تبلیغی جماعت سره کار کړی دی، انضمام الحق هم کړی دی. دین علاوه سپینران بادران چې کوم سکلین مشتاق نه مشتاق احمد دا وخت د بنگلادیش بالینګ کوچ دی. نو دې ټولو په تبلیغ کې ټایم تیر کړی، تبلیغي جماعت سره ټایم گزار کړی دی، ټایم ور سره تیر کړی، ټایم یې لګولې په تبلیغ کې. نو ولې دای سره اوس موږ د پاکستان کې لاړیان نه پریدو. فواد چودھری دا ټویټ کړی دی. خو دې جواب ورته سابقه فاست بالر جنید خان ور کړی دی. جنید خان ور لویلی دی چې ما ډېر خلک لیدلی دي چې هغه د الله پاک د یارې دا ورته تبلیغ شروع کړي، ای د الله پاک د یارې تبلیغ تراشي. او بیا مې ډېر داسې سیاستدانان لیدلی دي چې د چوکۍ د یارې سیاست پرېښی دی. نو د چوکۍ د یارې چا سیاست پرېښی دی؟ هم دې فواد چودھری پرېښی دی. هم دا د عمران خان د پارټۍ سړی و خو چې کله پې زور راغو نو بس پریس کانفرنس یې وکړو، پی ټي آی یې پرېښه. پی ټي آی څه کوي؟ وایي زه ټول سیاست نه کوم، وایي ما سیاست له ټاټا بای بای وکړو. نو دا ولا جنید خان یو قراره جواب ورکړ چې تا خو د چوکۍ د یارې نه ټول سیاست پرېښو او خلک د الله پاک د یارې تبلیغي جماعت ته راشي، الله پاک د یارې دنیا پرېږدي او تبلیغي جماعت ته راشي او تا د چوکۍ د یارې ټول سیاست پرېښو. دا جواب والله د پاکستان سابقه فاست بالر جنید خان د ټویټ په ذریعه باندې ورکړی دی. خو د فواد چودھری چې کوم ټویټ کړی دی یقینا بکواس ټویټ دی، یقینا ډیر انتهایی غلط ټویټ دی. یعنی تبلیغیانو نه د کرکټر ساتل چې کوم دی وایي دا د پاکستان کرکټ بورډ ذمہ داری ده چې دوی د پاکستان کرکټ ټیم کې لاړیانو د تبلیغیانو نه وساتي. افسوس دی د په سوچ باندې، افسوس دی په دې ټویټ باندې چې د چا سره ځان خو کولو د پاره دا ټویټ کړي، پته نه لګي چې د پاکستان کرکټ بورډ کې څه هدا غواړي او څه وجه ده.